خو دلته د انتظامیې د طرفې لکه څه کارکردګي نشته دی. نو بدبخته حکومت دی چې کوم کار کوي د هغه د عوامو د خلکو د تبع کار کوي. دا شب قدر داسې بدقسمته بازار دی. څومره نقصان چې وشو ټول د دکاندارو شو. طالبیو نه منل شوی بیا به ټول شب قدر بازار انشاءالله بندي او چوک به بندو. بسم الله الرحمن الرحیم. پیام خبر نیوز کتونکو السلام علیکم. کتونکو دا وخت موجودی ما په مټه روډ شب قدر بازار کې. کتونکو تاسو دا اوبه وینئ دا سیلاب وینئ باران بیګا د شپې شوی دی خو ولې اوبه تر اوسه حده پورې موجود دي او دغه اوبو د سیلاب او د سین شکل اختیار کړی دی. کتونکو د دې ځای خلکو سره به خبرې کوو د دې سیلاب په اړه باندې د دې اوبو په اړه باندې راځئ موږ سره. کتونکو یو بل دکاندار هم موږ سره موجود دی د هغو نه د دې سیلاب په اړه باندې د هغوی څومره نقصان شوي یا د نورو دکاندارانو څومره نقصانات شوي دي د هغې په اړه هغو سره پښتو څه وایي د سیلاب باره کې. د سیلاب باره کې خو موږ دا وایي چې یو خو دا سیلاب اچانک سیلاب راغی پېښ شو او دلته د شپې مطلب باران وشو د باران د پجې موږ باندې دا د مټي او د دې طرف د منسوکاره دې طرف د اوبه رالي اچانک خو دلته د انتظامیې د طرفې لکه څه کارکردګي نشته. اول خو دا کار غلط دی د انتظامی والا که د ایریګیشن دی که ټیمې ده که نورې محکمې دي ای سی دی ډي سی دی دلته زموږ شاته که پټوارین دي ګرداور دی دلته زموږ شاته یو ناله ده ډېره غټه ناله ده دومره غټه ناله ده چې د سړی ته دانګل یې نشي په هغې د پاسه باندې د جومات والا راغلي دي هغوی پرې د پاسه مطلب د اودسمات یو ګټر یو دا شیونه جوړ کړي دي استنجاګانو ځایونه جوړ کړي اخوا بیا خلکو د هغې ته کتلي دي هغه شانتي دوکانونه یې پرې جوړ کړي دي. دغه دوکانونو د وجې هغې کې ګندونه ورڅه جمع کېږي هغه نالۍ ډکې دي هغې کې اوبه نه ځي دا اوبه راځي په دوکانونو باندې د یو دکاندار تقریبا دلته په لکونو روپو نقصان وشو ځکه چې اچانک سار دوی خپل دوکانونه را چې ویې کتل د پاسه پې اوبه راللې نو دوی چې خپل سامانونه او یو څه بل څه د زیاته رسول د هغې په وجه باندې د هغوی هر څه تباه شوي دا زما خوا کې دوکاندار د ده مو شو د دې بله مو شو د کراکرۍ والا د چا چې تقریبا د کپړې والا د دوکان دی غریب د خفګان نه دوکان هم بند کړ لاړې نو دا ټول چې کوم دي دا نقصانات د وجې زموږ د اصل کې د انتظامي د وجې وشو. تاسو نه دا پوښتمه چې دا سیلاب په لومبي ځل راغلی په دې بازار کې که مخکې هم راغلی؟ دا سیلاب په 2016 کې هم راغی بیا په 2018 کې هم راغی او دا ټول ځل موږ درخواستونه هم ورکړي ای سي له هم ورکړی ایریګیشن والا هم ورکړی دی ټیمې له هم ورکړی دی دا اوس لګې دي ټیمې والا اوس څه پیانې کوي د دې نالو نه کم از کم لس ټرالی ګند راویسته تاسو مخکې چېرته وایي چې دا ګند هم مخکې نه راایستلی وی صفا پروت دی بل دا کارپوریشن او ټیمې جوړه د دې دپاره ده چې دا به راځي دا به دا ګندونه هر څه صفا کوي دوی ځوانان دا ګندونه مندونه بیلچې راوایي لږ شانې صفا کړي دوی چې داسې لاړ شي هغه ورته باد باران یا بل څه ګاډو والا نور خلک په لتو باندې وي بیا دغه ته وغورځوي موږ لا هېڅ حکم رانل لګیو خلک اپنی مدد آپ کې تحت لګیو خو د هغې باوجود بیا موږ داسې کار وکړو د مشرانو په وینا باندې زموږ دلته د تاجر اتحاد مشر سید ګوهرعلي شاه باچا په قیادت کې موږ دا روډ بند کړ چې روډ هم بند کړ بیا متعلقه تاڼي سیچو او هغوی هم الله میرزا صبرال او هغوی سوال وکړو چې موږ به په خپل پیسو په خپله خرچه تاسو ته دا نالۍ صفا کړو دا هر څه به درته ټیک کړو خو دا روډ موږ ته کولاو کوي بیا هغوی ته موږ ویلي چې موږ د دې نه مخکې ایس ډي او اکسین انجینیر دا موږ راغوښتي وو موږ دا روډ دی په موږ ته ناقص
میټیریل هم اچولي بل دا روډ دی په موږ دومره اوچت که پېښ د دې روډ اوچتولو ته څه حاجت دی تا به اول د دې روډ ګیر چاپېره چې څومره نالۍ دي دا به دې جوړې کړې وې د هغې نه پس به دې بیا دا روډ اوچت کړی وې نو روډ اوچتولو ته څه حاجت و هغه نور ګن به یې ترې لرې کړی وې بیا به دې ټیک کړی وې د هغه روډ موږ ته دومره نقصان وشو چې دننه بازار نالۍ هم بندې دي دا هم بندې دي سیورج نظام نشته دی سیستم یې ټول خراب دی هغه انجینیر او هغه ایکسین او هغه ایس ډي او موږ څه دا واده کړې وه چې په هفته کې به زه تاسو ته د سیورج نظام ټیک کوم د هغې دا دویمه میاشت ده نه انجینیر پته لګي نه د ایکسین پته لګي او نه د ایس ډي او پته لګي د دې روډ کتونکو دا وخت زه په دواوه روډ باندې یو مارکیټ دی کوم چې جامع مسجد سره نږدې دی د هغې یو دکاندار موږ سره موجود دی هغو نه پوښتو چې د هغوی څومره تاوان شوی دی او د اوبه ولې د مارکیټ کې ولاړ دي د دې وجه څه ده زموږ روزانه چې لږ غوندې باران وشي د اوبو را باندې ولاړ دي دغه دوکان وګورئ کم از کم دی 7 روپیو زموږ نقصان وشو یو مسلمان زموږ پوښتنه ونه کړه 2-3 پولیس والا راغلي دي هغې نه بغیر څوک راغلي نه دي موږ ته دلته کتونکو دا وخت موږ سره تاجر اتحاد صدر موجود دی هغو سره د دغې سیلاب په اړه باندې د دغې دکاندارانو چې کوم نقصانات شوي د هغې په اړه باندې خبرې به کوو بل به دا هم د هغوی نه پوښتو چې دا سیلاب کمې د اوبه دلته اوس هم ولاړې دي یعنې باران بیګا شوی اوبه تر اوسه هده ولاړې دي د دې څه وجه ده هغو سره به خبرې کوو څه وایي تاسو صدر صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې زه ستاسو د ټولو میډیا والا شکریا ادا کوم او چې ارزه له سخت وخت راغلی تاسو الحمدلله موږ سره شانه بشانه ولاړ یو ځان هم را رسولی دی خبره دا ده چې دا روډ څه وخت چې شروع کېده نو دوی موږ سره مذاکرات ونه کړل بازار والا سره نو موږ ورسره چې دی کېناستلو په میز باندې او موږ سره دا خبره وکړه چې انشاءالله دا به موږ اوچتو نو دا به موږ همداسې لاندې ښکته روډ راولو او د ټول نه مخکې موږ اول سیډوالونه وکړو بیا به درته دا نیر چې کومې چینلې تللي دي دا به درته وکړو د بازار نه چې کومې اوبه راځي دا به درته وکړو خو دوی هغې باندې عمل درآمد ونه کړو بیا موږ د بازار میټینګ راغوښته 1.5 میاشت مخکې او په هغې کې دا فیصله وکړله که چېرته په 3 ورځو کې زموږ دا مسلې حل نه شولې د دې باران د چینلو د دې سړکو نو بیا به موږ هړتال کوو په هغې باندې بیا موږ سره مذاکرات دوی وکړل چې یو ورځ پاتې شوله اے سی صاحب او سابقه غفار شیخ او ډي اس پي انجینیر د دې روډ والو د سی ډبلیو والو دا ټول رالل او ټیکادار مو موږ ته ویلې چې په یو هفته کې ټیم هم ورسره وي چې په یو هفته کې به انشاءالله تاسو اوس دا رغه ختم کې خپل او په یو هفته کې به موږ ستاسو دا مسالې حل کړو موږ ډېر مجبور شولو د هغوی نه ځکه چې ډېر پکې میلمانه مو موږ وی ټیک ده 1.5 میاشت شوله دې کې 3-4 ځل باران وشو موږ به دوی ته اطلاعګانې کولې خو دوی په غم غرض نه کول سهار چې 2 بجې دا باران چې کم شوی دی او چې کومه دا دنیا ورانه کړله زه خو وایم چې د دې ټوله ذمواري د دې سړک والا ده ځکه چې اول خلک سړک 15 فوټ او 6 فوټ اوچتوي نه په بازار کې اول خلک سیډوالونو کې بیا ورته چې دی پشتانیو کې بیا ورته نیرونو کې د هغې نه پس سړک واچي دونه اوچتېدو ته ساجت دی خو د خپلو پیسو دپاره او د خپل جیب خرچو دپاره دا 15 او 6 فوټه چې دی د اوچت شو او همداسې یې پرېښودل دوکاندار هسې هم ذلیله و مخکې هم ذلیله و خوار و او اوس هم ذلیله و خوار پاتې شو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې د دې خلاف ته انکوایري وشي او دا چې چا دا روډ جوړو د دې خلاف ته انکوایري شي او د دې څونه د دکاندارانو چې تاوانونه وشو رغه میچانه روډ دی مټه روډ دی او دا تقریبا 177 دکانونه دي دا ټول خوار او تباہ دا زوړ بازار پکې بیل د دې ځای نه اوبه ورغلي دي په پیپونو کې او هغه هم دغه شانتې ذلیله شو خوار شو زه دا مطالبه کوم چې دوی لري د دوی چې څه معایزه کېږي هغه دې موله ورکړي او په دې روډ دې بالکل دا دې ختم شي موږ ته روډ نه دی پکار موږ ته همغه زړه ډېری پکار ده موږ ته باډل ډېری نه ده پکار چې موږ یې په شرمونو شرمولو دوی خو په شرم او د دوی په حیا کار نشته څو ځل موږ ایم پي ته هم سوال جواب کړی دی ایم این ای ته هم کړی دی خو څوک هم پرې غمغره نه دي خدای خبر چې دا شوقدر خلکه چاته سختکاري نه کسي صاحب دی موږ سړک نه دی پکار موږ ته خپل دا کم چینل دی دا دې راته جوړ کړي سیډوالونه دې وتو کړي نو موږ سره چې کوم مذاکراتي ټیم اوس خبرې وکړې سبا 10 بجو پورې به موږ تاسو سره دا کسان کېنو که د 10 پورې کېنو نه طالبیو نه منل شوی بیا به ټول شب قدر بازار انشاءالله بندي او چوک به بندو تر هغې پورې او بیا بندي موږ به بیا سم نه منو چې تر څو پورې زموږ دا ټولې مسلې نه حل شوي دا شب قدر داسې بدقسمته بازار دی چې په دې باندې د سن 47 نه ولا تر اوسه پورې وزیر رانغی څوک ایم پی ای ایم این ای پې رانغی څه کلې پې راغلی د هغې پته نه لګي
دا باز دې سده باندې شدي بازار باندې تقریبا 100 ځله سیلاب راغی او دا دکانداران چې کوم دي دا تقریبا په کورونو دی ورته جوړ غټه کړی نه دا چې مته 2 کاله پس 3 کاله پس په سیلاب راځي او بیا چې کوم د اچسي ګټلې هغه په سیلاب کې لاړ شي هغه ته لوی سیلاب دی زه سار راغلی مغل ته ولاړم اوس په چا په لاسونو باندې ونیول راپور استلم شب قدر بازار باندې چې کوم د سیلابونو راځي د لپاره موږ مسعود له مطالبه وکړه چې دا سیلابونه یو نیر غټ نیر چې کوم دی صدر غاړي ته یو غټ نیر چې کوم دی سبحان خورته دا وباسي چې په دې باندې سیلاب کم راځي باقي د سیلاب چې کوم دی د وجه اعلان د جمعه د کمیټې په وجه باندې دا نالۍ دا ورسره باندې کال پس کوم دی نو نالۍ جوړي او هغه بنديږي کروڑونو روپۍ موږ د شب قدر د بازار نه د کمیټې آمدن دي خو لیکن موږ په شب قدر بازار باندې هیڅ شی نه لګي موږ هم دغه مطالبه وا چې کوم تاسو دا روډ کوي موږ د روډ مخالف نیو ډیولپمنټل کارونه ټول کیږي خو خبره دا ده چې هغه د په میرټ باندې کیږي چې دلته د فیلنګ ضرورت د سره ونه دلته په کارو چې دوی دا زوړ پریمکس لري کړی وي او نوې پریمکس موږ ته اچولې وي او چې کوم نکاسي و زموږ د سیور ټول مارکیټونه یې د هغې ته یو هم پایپ دلته دغه نه شو نه پول چې کوم ښکته و هغې اوچت نه کړ سایډوالو نه شو زموږ چې کوم نکاسي و هغه ونه شوه او دوی خپل فیلنګ شروع کړو موږ ته دوی هم ویل چې موږ به فیلنګ دونه نه کوو د هغې د پاسې هم وکړو موږ به اے سی صاحب سره ټیمو صاحب سره انجینر سره ټیکهدار سره ټولو سره مذاکرات وکړل هغه ویل چې هفته کې به موږ دا کوو هفته نن 45 دن جوړ شو اوسه پورې هېڅ هم ونه شو اریګیشن والا دې غم نه کوي چې څه وخت دا نختې دا چینلې جوړولې مونږ اریګیشن والا ته وایي چې لومړی تاسو دا پولونه اوچت کوئ نو مونږ ته چې ډېره ښه ده پولونه مو اوچت کړو دا هر څه چې کوم دا زوړ بازار ته پیپ ترې دا موندله وکړو دا ټول کار به درله وکړو هسې زباني جمع خرچ کې وکړلو ځای په ځای دیوال نه ووهلو او خپل پروګرام یې بس سیټ کو لاړه تي سړک یې را باندې تقریبا 2-3 فوټه اوچت کړلو او سړک والا سم مذاکرات شو هغه هم پکې هېڅ ونه کړل بس خپل کار هر سړي ټیکهدار وکړو بس لاړه په ځای باندې ټوله مرداري څومره نقصان چې وشو ټول د دکاندارو شو دکاندار ته څه فایده میلو نه شو نقصان ته ډېر میلو شول دکاندار یم او د های سکول سره زما دکان دی چې لږ شان د باران وشي زموږ په دکانونو باندې اوبه وخیږي دا سړک تقریبا کله راسي شروع دی چې نشي جوړولی حکومت ته زموږ دا ریکویسټ نه مه کوئ کارونه دا دومره بدبخته حکومت دی چې کوم کار کوي د هغه د عوامو د خلکو تبع کار کوي دا ټیمې والا چې دي دوی صرف د سیلاب په ورځ په نظر رالل دا خو عرب تواری په کار چې دا نالې صفا کیږي دا پلونه چې کوم غلط غړي دا کبانو والا غوالي دا روزانه په بنیاد باندې دا چې دا روزانه بنیاد باندې دا نالو صفا کیږي دا لختي صفا کیږي دا به کلم دنګ ته دا مسلې نه راځي خو د ټیمې او د حکومت دا ډېره ناکامي ده چې دوی دا چې کله کار وشي خلکو ته به وشي عربونه لکونه نقصان وشي نو ټیمې والا په نظر راشي او دا خلک ځلې شروع شي موږ نه دا به کم از کم په هفتهوارۍ باندې د دې صفایي کیږي او دا د های سکول سره پولونه بند دي تاسو وګورئ های سکول سره غیا والا پراتی دي په لختو کې غیا یې خدا وګي خدي او زموږ ټول یو په دکانونو راشي نو موږ خدای ته وګورئ د ټیمې والا ته موږ ریکویسټ کوو حکومت تم د ایم پی ای دې کې چمچي خو ډېرې په نظر راځي دا چې سم خو چې د کار وخت یې څوک هم په نظر نه راځي